أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سورة الفرقان 3 نمبر آیات دی 3 نمبر آیات کی هغه خدایان چې کوم باطل خدایان دي، خدایان نه دي، خلک ورته خدایان وایي. نو د هغې نه تقریبا 6 صفات منفي شوي دي، او دغه 6 صفاتو د منفي کولو مقصد دا دی چې مشرکان څومره په ناحقه باندې دي. اصل کې د مشرکانو رټل د دې نه مقصد دی، زجر د مقصد دی، او د هغوی بېوقوفتیا به ډاګه کول چې څومره بېوقوفه خلک دي. او یو صفت ورله دغه باطل الهه ولره ثابتول چې هغه مخلوق دی، او دغه بوتان دغه قبرونه والا دا مخلوق دی. د دې آیات حاصل دا شو چې اصل کې مشرکان د هغې ذلت، کمزوري او د هغې بېوقوفتیا په ډاګه کول دي. الله تعالی وایي واتخذوا، او دې مشرکانو نیولي دي من دون الله، من دونه بغیر د الله تعالی نه آلهة خدایان. الله تعالی پرېښی د هغې په ځای باندې نور ته د خدایانو په نظر باندې ګوري او د هغوی بندګي کوي. حالانکې د یو کس چې خدای وي نو خدای سره لازم دار دا په خالق مې پیدا کول به کولی شي. خو دغه بوتان، دغه باطل الهه لا یخلقون شیئا، هېڅ شی پیدا کولی نه شي، بیا ورته دی خدای وایي. وهم یخلقون، او دوی په خپله باندې پیدا شوي دي، الله پیدا کړي دي، مخلوق دي، خپله مخلوق دی، څوک پیدا کولی نه شي. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، او دغه باطل الهه نه مالکان کیږي د خپل ځان د پاره ضرر نه تکلیف دفع کولو، ولا نفعا نه پیدا حاصلولو، ځان نه پیدا نشي حاصلولو، ځان نه ضرر نشي دفع کولی، دومره کمزوري دي. او بیا مرتد وی الهه وي. یو واقعه کې دی چې د مشرکانو داسې عادات او داسې خویونه جوړ کړي وو چې د هر مصیبت دپاره یو بوت جوړ کړی و. هغوی د سفر دپاره به ځان له بوتو، چې کله په سفر کې به روان شو بوت پې په شا کړو چې دا موږ په سفر کې د مصیبتونو نه ساتي. نو یو واقعه کې دی چې کسانو بوت کېښودو، دمه یې کوله او تش اودس ماتې دپاره اخوا دېخوا خواره شو. په دې کې ګیدړ لاغې او د بوت په سر باندې متیازې وکړې. نو هغه کس وایي چې دغه ټایم کې زما د بوت نه وړه تور شو چې موږ دومره دروند شی په شا کړی د ګرځوي، او چې کله کېدو او ګیدړ یې په سر متیازې کوي نو هغه هم د ځان نه شي ورته کولی، بیا هم دې موږ تمه کوو. نو هغه زمانه کې د نبي علیه السلام نه وړاندې هم ډېر کسان بت پرستي په دې طریقه باندې پرېښوده، د دې نه بېزاره شو. نو بوتان دومره کمزوری مخلوق دی چې هغه نه ځان نه ضرر دفع کولی شي او نه څه پیدا ځان ته حاصلولی شي. ولا یملکون موتا ولا حیاتا، نه مالکان کېږي د مرګ چې څوک مړ کړي، د دې مالکان نه دي. مرګ د خلکو زندګۍ سره، زندګۍ کې هم څه دخل نشته. ولا حیات، نه د ژوند چې یو مړی را ژوندی کړي دا هم نشي کولی. ولا نشور، او نه د دوباره ژوندون، قیامت کې هم څوک نشي را ژوندی کولی دوباره. چې دا ټولې دا 6 خبرې ته نفي شوې د باطل الهو نه. نو چې دا 6 صفات دې لرې کړي نو بیا الهه د کوم ځای کې نشو، خدایانو ته څنګه وایي. نو دا د مشرکانو دپاره زجر او رټل شو چې ډېر کمعقل کار هم شروع کړی دی. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه، او ویل به هغه کسانو چې کافرانو ان هذا نه دی دا قرآن الا افک، دروغ دی، نفتراه د ځان نه جوړ کړي دي. دا مشرکان ویل. په دې آیات کې چې په قرآن باندې د مشرکانو کوم اعتراضات او د هغې اعتراضاتو ذکر او د هغې تفصیلي جوابونه دي. نو داسې ووایه چې ذهن کې دا صداقت د قرآن ذکر کېږي چې قرآن صحیح کتاب دی، او د هغې اعتراضونه ذکر کول، د هغې جوابات اصل کې د قرآن صداقت واضح کول دي. نو کافرانو به ویل چې دا قرآن نه دی، دا قرآن الا افک مګر دروغ دی. افک غټو دروغ ته ویل کېږي، لوی دروغ ته، معمولي خبره نه. نفتراه رضان نه جوړ کړي دي. واعانه علیه قوم آخرون، او امداد کړل د سره یو بل قوم سره به کې مرسته کړل. بل قوم به دې به اهل کتاب یادول. مشرکان به ویل چې نبی علیه السلام داسې کار کړی، نعوذ بالله، چې مخکینی واقعات یې راغستل، هغې له یو ترتیب ورکړی دی،
او په دې واقعاتو کې د اهل کتابو نه مرسته حاصل کړل چې تاسو راخای په اهل کتابو کې ځنې اهل کتاب هغه چې ایمان راوړل لکه عبد الله ابن سلام په يهوديانو کې او نجاشي په عیسایانو کې داسې لوی خلک به مسلمانان شيو نو دی دغه کسان چې کوم دي نو نبی رسول الله ته د حالت د خبري ورخی او تورات او د انجیل نه نقل کوي دوی ته ورخی او سره نبی رسول الله ته خپل معلومي دي او سبا کې ویل ځان دروغ دي بیا دروغ دا چې دای وایي چې ماته نازل شنو ته نازل شوی دا خبري مخکې نه دي دا دوی مشرکان اعتراض جواب دا دی فقد جاءوا ظلما وزورا یقینا دوی راتله کله په یو ظلم سره او په یو غټو دروغ سره ډېر غټ دروغ ویل ظلم دا ولنه خبره ده چې دی وایي دروغ دی ځان نه جوړ کړی دي نو دا خو مکمل ظلم دی قوم سره مرسته کړی دا نو دا بیخي غټ دروغ دی څنګه دروغ دی دا څنګه ظلم دی ظلم دا دی چې نبی علیہ السلام د خپل صداقت لپاره معجزات ثابت کړ معجزې وښودلې نو چې معجزې وښودلې د پیغمبري ثبوت وښودو دا غینه بعد باقي من الزامات لګو چې دین زده کو دا غینه زده کو دا څنګه سمون خوري او معجزات څه دوی به دا چې قرآن په خپل باندې معجزه ده او د دې باره کې قرآن درې ځله چیلنج ورکړی دی یو ځای کې ویلي دي چې تاسو د دې قرآن بشن قرآن په خپل جوړ کې راوړي دا یو سړی د انپړ سړی د لیکل لوستل نشي کولای دی جوړول دي تاسو تعلیم یافته شاعران یو خيار خلک تاسو راغون چې په شریکه باندې جوړ کې غون عرب راځم چې جوړ کې بیا ول کې غون قرآن مقابله نشي کولای زه یو لس سورته جوړ کې ځکه لس هم نشي یو سورته جوړ کې یو سورته راوړي یو آیات راوړي د مقابله کې جوړ کې د څه جوړ کې دوی نشي جوړول حالانکه عرب شاعرانو د عربی په فصاحت او بلاغت کې خم مهارت لارو لیکن د ټول عاجز شونه پته ولګي د معجزه ده قرآن معجزه ده د دې دوی وجوهات دي هغه خبره مخکې من کړي د قرآن څنګه معجزه ده دوی شوجه په قرآن کې د سې د په انساني خبرو کې نشي را پیدا کړي مختصرا دا غي نه یو خبره ده چې قرآن به د خبري خبر ورکو چې داسې بکیږي قصې به وشو که انسان د یو خبري اندازه ولګي چې بکیږي هغه لازم نه ده چې وش نه کیږي دغه شان د قرآن کمال دا چې الفاظ لیک دي او معنا یې ډېر زیاته ده او دغه شان د هغه مشکل هغه الفاظ پکې نشته د کوم تلفظ کول ګراني دومره لوی کتاب به کې مشکل الفاظ نه راغلي کم چې دا هغه باندې تلفظ مشکل شي په دې طریقه باندې دوی وجوهات داسې ذکر شوی دي چې هغه بيخي انسان د وسې خبرې نه دي انسان عام انسان وس نه دی چې د الله تعالی مرسته وسره نه وحي نه هیڅ انسان په لاس نه رسیږي اوس قرآن په خپل معجزه ده او دغه عربي مقابله نشي کولای د شان کتاب جوړول نشي بیا موي چې د قرآن دروغ دی پته ولګي چې ډېر ظالمان دي ډېر سخت دروغجن دي وقالوا اديبويل اساطير الاولين اساطير الاولين اكتتبها دا قصې د مخکینو خلکو دي چې لیکلي دي په قصو لره بچا باندې لیکلي اکتتاب چې کوم دی بل باندې لیکل چې ته د سې ولي کې واغې لیکي او کتابت په خپل باندې لیکل شو نو دوی مشرکان ویل چې ګوره نبی رسول الله لیکل نشي کولای په دې باندې پوي لیکن دا د مخکینو خلکو قصې د کړې دي چا ورته ورخودلې دي او دا قصې بیا د راغستلې په خپل ملګرو باندې لیکل دي صحابه کرام باندې لیکل دي فهي نو دغه قصې تملا علیه بیانېږي دته او رولېږي املا کېږي د پیغمبر ته بکرته او اسئله سبا او بیګا او رولېږي چې د دې او خلکو ته بیا وایي چې ماته نازل شوی دي دا مشرکان اعتراض جواب دا دی قول ورته وایا په جواب کې انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض نازل کړه د قرآن لره هغه ذات چې هغه پیژني السر پټي خبري په سماوات او الارض په اسمانونو زمو کې پټ رازونه چې کوم ذات خبر دی هغه د قرآن د حقانیت نم خبر دی قرآن نازل کړي دی انه كان غفور الرحيم یقینا د الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې دی غفور الرحیم کې دوه مضمونونو ته اشاره شوه یو دا د تاسو د قرآن خلاف را پاسېدلی یو دومره بغاوت اعلان کړی دی او تاسو په الحال روغي عذاب در باندې را نغه خوراک ته ملاویږي صحتونه لري نو دا سوجه ده زکه چې الله تعالی غفور رحیم دی پوری په ګناه باندې سونه رانه ډیر مهربان دی ډیر مهلت چاته ورکي او دویم ترغیب د خلکو د تاسو جسم کړي دی غم کړي دي لیکن تاسو سره موقشتا الله تعالی غفور رحیم دی بخنه کون کې او رحم کون کې په الحال توبه وباسي او د عزت نه راوړي وقالوا او دی بویل مال هذا الرسول سو جره د پیغمبر د پاره
دا اعتراضات په پیغمبر علیه السلام باندې دي او د هغې جوابات ذکر کیږي. دوی ویل چې څه وجه ده د دې پیغمبر دپاره یأکل الطعام چې خوري خوراک ویمشي فی الاسواق او ځي په بازارونو کې. مشرکانو په اعتراض کاوه او د دوی عقیده داسې وه چې کم کس نیک کس بزرګي او پیغمبري ویل د هغې علامه به دا وي چې خوراک به نه کوي، داسې به ګرځي. دا د دوی باطل عقیده چا به ورله جوړه کړې وه. او دویم د دوی خیال دا و چې غټ کس هغې ته ویلی کېږي چې ډېر مالدار وي او هېڅ مزدورۍ خوارۍ محنت ته ضرورت نه وي. نو که دا پیغمبر یم دا په خانداني لحاظ باندې دا غریب ولي دی، ته خو مال دولت نه لري، دا خو د خپلو ضروریاتو دپاره بازار ته ځي، هلته خپل ضروریات سودا م اخلي. نو دوی ویل که ګوره که دا پیغمبر وی او د الله خوښ وي دوی له به غټې غټې خزانې ورکړي وي، خزانو کې به دننه ناست وي، هېڅ مزدورۍ ته خوارۍ محنت ته به ضرورت نه وي. یا به ورته الله تعالی د اسمان یو باغ راکوز کړی وي، باغ کې به ناست وي، هغې نه به یې خوراک کولی، نه به بازار ته ضرورت وي، نه به مزدورۍ تجارت ته ضرورت، هېڅ شي ته به ضرورت نه وي. بیا به ویل چې زه ټیک شو که دا پیغمبري او غریب دیم شي خیر دی بازار ته هم دې ځي. نو دا خو یوازې دی، دې سره خو فرشته نشته، پکار ده یو فرشته راغلی وي هغې ورسره مرسته کولی چې دا پیغمبر صحیح وي، تصدیق یې کولی. نو دغه اعتراضونه مشرکانو په نبي علیه السلام باندې جوړ کړل. د نبي علیه السلام هغه دومره زندګي، هغه دومره معجزات او د قرآن سره مقابله نه کول، هغه ټول خلي دل په دې باندې سترګې پټې کړې، اعتراضونه یې کول. په دې وجه باندې د فارسي یو مشهور متل دی متعلق چې خوی بد بانه بسیار، چې خوی چې خراب وي بانې ورسره ډېرې زیاتې. پښتو کې خلک داسې وایي که مونځ کې نو مسلې ډېرې دي او که نه کې نو بانې ډېرې دي. نو دوی هم د هر څه لیدل خو بیا هم بانې ورسره نه ختمېدلې، بانې به یې مسلسل کولې. نو دوی به ویل چې یأکل الطعام دا خوري خوراک ویمشي فی الاسواق دا ګرځي په بازارونو کې. لولا انزل الیه ملک ولې ورته نه نازلېږي فرشته فیکون معه نذیر چې هغه هم شي د دې پیغمبر سره یره ورکوونکي، بس اعتراضونه جوړولې. او یلقى الیه کنز یا ورته نازله شي خزانه، او تكون له جنة یا ورله شي یو باغ یأکلو چې د خوراک کوي منها د هغې نه. وقال الظالمون او ظالمانو به دا ویل ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تاسو تابعداري نه کوئ مګر د یو سړي کوئ چې مسحورا چې په هغې جادو شوی دی. دا به مسلمانانو ته ویل تاسو به داسې کس پسې ورپسې شوي یې چې هغه سوچلی ونی دی. مسحور مطلب دا چې جادو پې شوی دی، عقل یې کار پرېښی دی. ځکه که د دې عقل کار کولی او دا خبرې ټیک وي نو خزانې به ورسره وي، ډېر مالداره به وي، فرشتې به ورسره وي، اسمان نه مو ته باغونه راکوز شوي وي، د یو هم رانغی، د یو نشته دی، بیا هم وایي زه پیغمبر یم، نو معلومېږي چې سحر پې شوی دی، عقل یې کار نه کوي. دا د مشرکانو اعتراض. انظر ته وګوره کیف ضربوا لک الامثال، څرنګې بیانوي ستا دپاره مثالونه، څنګه ناشنا ناشنا دروغ وایي او ناشنا ناشنا مثالونه له جوړوي چې خوراک به نه کولی، بازارونو ته به نه تللی، فرشته به راغلي وي، خزانې به راغلي وي، باغونه به راغلي وي، دا مثالونه چې ځان نه جوړوي ستا دپاره. فضلوا دی گمراه شوي دي، فلا یستطیعون السبیل، دوی وس نه لري د سمې لارې. چې کله پیغمبر باندې او د اسلام په بنیادونو باندې اعتراضونه چا شروع کړل، هغه کسانو سمې لارې ته راوستل ډېر مشکل دي. چې څو پورې اعتراضونه نه کړي هدایت ورته کېدی شي، خو چې کله د دې په دین په مرکزونو باندې دین په بنیادونو اعتراضونه شروع کړل، لکه دهریان، کمیونستان او دغه شان د نور باطل خلک، د اعتراضاتو نه بعد د دې خلکو سمې لارې ته راوستل دا ډېر ګران کار دی، مشکل کار دی. نو الله تعالی وایي فلا یستطیعون السبیل، دوی وس نه لري د سمې لارې. سمه لاره اسلام ده، اوس اسلام ته د راتللو نه دي، اسلام نه ډېر لرې وتل. دی مختصرا جواب او د هغې دپاره یو قسم زجر دی او تفصیلي جواب په دې وروستني آیت کې روان دی.